نادیه ګل د خپل خاوند څومره خدمت کوي. ګوره خلک به و چې مولانا ته دا ویډیو م راواخیستله، زما پکې یو مقصد دی. ګوره د خپل خاوند ته څومره بیمار شوی او دا ورسره ولاړه ده. د دې نور عمل الله پوه شي او کار پوه شي، موږ پکې کار نشته. جناب یو ځای کې یو کس د سپینل کارډ نه دی، دی ولګېدو او هغه معذوره شو، لاندې مکمل معذوره شو. صحیح ده. د واده یو کال هم نو شوی څه د پاسه او په خوښې ښځه کړې وه، هغه ښځې ته بیا په زور باندې طلاق اخیستو. پوه شوې؟ بس وایي ما پرېږده خاونه، بس ته پرېوتې، زه نو تا سره زندګي نشم تېرولی. د نادیه ګل ویډیو ما صرف او صرف په دې راواخېسته چې موږ ته د دنیا شکایتونه راځي د ښځو د خاوند د خدمت پلانې ډینګرې. نو نادیه ګل ته چې د خپل خاوند دا بیمار شوی د ګردو مسله، د خپې مسله وغیره، او ته ورسره کلکه داسې ولاړه، یاد ساته دا د بخشش د ټولو نه غټه ذریعه ده. ځکه د الله نه پس کوم مقام د سجدې وې، ښځې ته به حکم شوی چې خاوند ته کوه. د خاوند خدمت د دین غټ عبادت نشته ښه، یاد ساته. ګورئ نو جناب نادیه ګل دا خبره تاسو واورئ. په دې ما ویډیو په دې غرض ما راغستې ده. او بل دا جناب موږ د 14مې صدۍ خلک یو، موږ ته هم دا ویډیو باندې راځي، نو چې کومه موضوع ما باندې ښایسته لګي هغه به زه رالمه. اکودار چا ویډیو وي د خپل خاوند خدمت کوي، تاسو دا ویډیو ګورئ، زه به خاموش ناست یم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د ټولو ډیره زیاته شکریه ده که ټولو ستا دپاره ډېر زیات دعاګانې کړي دي. ډېره مننه ډېر ټولو ملګرو، ډېره شکریه. سعودي نه ډېر ملګرو زموږ کړي دي او میسیجونه یې کړي دي دعاګانو دپاره، نو هغې ډېر ډېره مننه شکریه. سعودي نه ډېر ملګرو نه چې هر مړه شوي دي. زما داسې بیماري ده چې تاسو ته پته یې لګي یا نه. زه تا نه تپوس کوم خیر وکړه. د 2021 کې د ګردې دواړه فیل شوي وي، د هغې موږ اپریشن وکړو، ټرانسپلانټ د هغې شکر الحمدلله موږ وکړو. په هغه سخته کې هم تا سره څوک ولاړو؟ شکر الحمدلله. هغه موږ ډېرو خلکو ته وویل، ډېر ښه خلکو چې ګرده را که هر چا انکار کړی موږ نه، او بیا هم د الله شکر دی، د الله رحم دی را باندې چې موږ چاته سوال نه دی کړی چې ته موږ له یا دا راکړه یا هغه راکړه یا پیسې راکړه. بیا هم که لږه وه که ډېره وه د ده ټرانسپلانټ الحمدلله موږ وکړو. بیا دویمه دا د الله سختي دي. بیا څه بیماري وه؟ بس زما بیماري چې وګورئ ستا د ملګرو نه وویلېږي. ما شکرونه هم درې بدل کړي دي. بیا د خپې لږ پرابلم راغلی و، هغه هم خدای پاک وکړو. او دا د الله شکر دی، د الله زه غټ شکرګزار یم د الله نه. د الله امتحان دی، د الله امتحان دی. په ما باندې دونه امتحان غېږي چې ما هغې دونه غټ لوی چې زه صبر کوم د الله په هر حال باندې. او بیا ورته الله پاک زما هم ډېره سخته وښوله چې زه په ګولو باندې ولګېدم او په دې نیمه خپه باندې زه په هغه خپه باندې زه ګرځولې یم په هسپتالونو باندې. خلک وایي چې دا دروغ دي، خو نه، دا رښتیا دي. زه هم په ګولو لګېدلې یم د روژې نه 20 ورځې مخکې، او بیا هم د زما خدمت کړی دی، د زما خیال ساتلی دی. نو زه به هم د ده خدمت کوم، د ده خیال به ساتم. او ته ووایې که نه دا دروغ که رښتیا؟ نه، دا بلکل حقیقت دی. د روژو کې تقریبا 12-13 ورځې وي. په ما خو ډاکټر روژې بند کړی دي، په دې ازادي کړی دي. نو ما دې پرې نه دي تېرې چې دې پرې نه به زه هم نیسمه. ما ته ډاکټر وي ستا ګردې دغه دي، نو هغه غلي به پکې دا ولګېده. دې ونیوي وه په ما باندې الله تعالی هغه الله یو رحم و روژې ونیوي وه، هغه سخته وه. د هغې ظالمانو د لاسه ما باندې هغه روژې الله پاک هم داسې کړو. خیر اوس شکر الحمدلله ما ونیولې، خو بس دا د الله امتحان دی. او څوک چې موږ ته نقصان رسوي، بس الله دې ورته نقصان ورسوي. او ستاسو د ټولو ډېره زیاته مهرباني. بیا هم ډېره مهرباني. دونه کمنټسونه راغلي دي چې د حد نه زیات. ما خو سوچ هم نه و چې دونه به زموږ مینهوال وي، دونه عوام وي. الحمدلله د یارانو دوستانو دعاګانې او ملګرو دې کې څه ملګري ښه کمنټس دي کې څه خراب لګي. نو دا خو د الله امتحان دی، نن په ما ده سبا په تا ده. او دا په ښو خلکو راځي، په بدو خلکو نه راځي. الحمدلله زموږ په صحابان راغلي، په پیغمبران راغلي دي. دا تاسو د طالب علمي څخه بیان وګورئ، تاسو به بیا دا ذهن د معمولي کولو شي. موږ ډېر ګناهګار یو، صحیح ده، بلکل بېشکه، خو د الله ګناهګار یو. دا پته لګي نه چې الله ته څوک ګران دي. تاسو ګران یې، زه ګران یم، بل ګران یم، بل ګران یې. دا هم تاسو ته پته لګي نه چې پهله به جهنم ته څوک ځي او څوک به نه ځي. زما رحلونه وینا خپل نه کوي، دا خاص خلکو له خپل رحمه